बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو محصلینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. راځو د تنفسي سیستم دویم لیکچر ته. دویم لیکچر زموږ استاد سره کرانیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز یا سی او پی ډي ده. البته سی او پی ډي موږ تاسو په دوه لیکچرو کې وایو. په اول لیکچر کې په سی او پی ډي په عمومیاتو همدارنګه زیات فوکس په کرانیک برانکایټس باندې کوو. په دې د کرانیک برانکایټس البته یوه برخه په لیکچر نمبر 2 کې وایو او بله برخه انشاءالله په لیکچر نمبر 3 کې. او دا چې وروسته به انشاءالله موږ تاسو ووایو چې د سی او پی ډي د عنوان لاندې عمومي ډول سره دوه ناروغۍ مطالعه کیږي چې یو د هغې د جملې نه کرانیک برانکایټس ده او بل چې کوم ده امفیزیما ده. او ځینې کتابونه ورسره بیا کله کله لیکي چې برانشیل اسما هم د دې عنوان لاندې مطالعه کیږي، خو عمومي ډول سره کرانیک برانکایټس او همدارنګه امفیزیما د دې د عنوان لاندې مطالعه کیږي چې موږ تاسو به په اول کې په دویم لیکچر او په دریم لیکچر کې به انشاءالله په د سی او پی ډي عمومیاتو همدارنګه په کرانیک برانکایټس باندې خبرې وکړو. او په څلورم لیکچر کې به انشاءالله بیا زموږ ستاسو درس چې کوم وي هغه به امفیزیما وي. نو سټپ وایز به مخکې ځو انشاءالله. راځو موږ تاسو کرانیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز یا سی او پی ډي یا کرانیک ابسټرکټیو ایروی ډیزیز یا سی او ای ډي یا کرانیک ابسټرکټیو لنګ ډیزیز یا سی او ایل ډي. دا نومونه دي مختلف. راځو اوس موږ تاسو د دې تعریف ته چې وپېژنو چې سی او پی ډي یا سی او ای ډي یا سی او ایل ډي دا کوم ډول ناروغي ده، څه ته ویل کېږي. تعریف یې داسې کوو چې د تنفسي سیستم یوه مزمنه التهابي بندشي زیاتېدونکې او غیر رجعي ناروغي ده. دغه پنځه خبرې چې د تنفسي سیستم یوه مزمنه التهابي بندشي زیاتېدونکې او غیر رجعي ناروغي ده، دا پنځه خبرې ضرور دي. دغه پنځه خبرې د سی او پی ډي تعریف دی. دغه ناروغي چې کومه ده دا یو سیستمیکه ناروغي ده، ځکه چې دا اکسټرا پلمونري یا د پلمونري څخه بغیر نور اغیزې هم لري. مثلا پیپټیک السر، نور اغیزې پیپټیک السر دی، اسټیوپروسس دی، ویټ لاس دی، مسل ویسټینګ دی، دا ټول اکسټرا پلمونري، نو ځکه ورته سیستمیکه ناروغي هم ویل کېږي. ما مخکې یادونه وکړه چې د سی او پی ډي د عنوان لاندې کرانیک برانکایټس او امفیزیما عموما مطالعه کېږي، خو کله کله برانشیل اسما هم مطالعه کېږي. راځو اوس عمومي ډول سره د سی او پی ډي ایټیالوجي ته یا د سی او پی ډي اسبابو ته. د سی او پی ډي اسباب یا کازز چې کوم دي عمومي ډول سره هغه سموکینګ دی، سیګریټ څکول دي، ایر پلوشن دی، د هوا آلودګي ده. دغه د هوا آلودګي کېدای شي چې انډور ایر پلوشن وي، ګردونه په کور کې دوړې وغیره لوګي دا شیان وي په کور کې، یا آوټ ډور ایر پلوشن وي، انوایرمنټل پلوشن کوم چې محیط کې آلودګي موجوده وي، اکوپیشن یا د وظیفې کوم ډسټ او کیمیکلز وغیره چې کوم انهیل کېږي، انفیکشن یې سبب کېږي، جینیټیک ان فیمیلیل جینیټیک هم پکې رول لري،
همدارنګه الفا 1 انټرټریپسین ډیفیشنسي یا انټي الاستین د دې الفا 1 انټرټریپسین کموالی هم د دې سبب کېږي چې COPD واقع شي. په عمومي ډول سره د COPD اعراضو ته راځو. COPD سیمپټمز. COPD ناروغان به کف لري، ټوخی به لري، همدارنګه سپټم به لري، مارننګ هیډک به لري، سهار وخت کې به سر درد پیدا وي، مارننګ چست پین کامنلی به لري. عمومي ډول سره د سهار وخت کې به سینې درد وي، ډسپنیا به لري. ډسپنیا به اول کې ایزرشنل ډسپنیا وي او وروسته به بیا په استراحت په حالت کې هم ډسپنیا ورته پیدا کېږي. دا عمومي ډول سره د COPD اعراض. راځو اوس ما مخکې ویل چې اول موږ او تاسو عمومي خبرې کوو د COPD په اړه باندې، او همدارنګه کرانیک برانکایټس به د دې په بیا غټه برخه جوړوي. راځو کرانیک برانکایټس تعریفو. کرانیک برانکایټس داسې تعریفو چې عمومي ډول سره کرانیک برانکایټس چې تعریفېږي دا د کلینیک له نظره تعریفېږي یا د کلینیکي لوحې له نظره تعریفېږي. داسې تعریفو چې کله یو شخص د 2 کالو لپاره د 3 میاشتو لپاره په پرله‌پسې ډول په هر کال کې د 3 میاشتې د 2 کالو لپاره وټوخېږي او یا د دې څخه زیات وټوخېږي، خو په دې شرط چې د ټوخي لپاره، البته د بلغمي ټوخي لپاره بل کوم علت او لامل موجود نه وي، لکه مثلا برانشیل اسما یا مثلا برانشیکټاسیس دا موجود نه وي، نو کرانیک برانکایټس ورته ویل کېږي. یعنې داسې وایو چې که چېرته یو شخص د 2 کالو لپاره په پرله‌پسې ډول وټوخېږي او په هر کال کې د ټوخېدو وخت 3 میاشتې او یا د 3 میاشتو څخه زیات وي، په دې شرط چې پروډکټیو کف لپاره بل علت یا لامل موجود نه وي، لکه برانشیکټاسیس، برانشیل اسما او نور مشکلات نه وي، نو کرانیک برانکایټس ته فکر کېږي. پاتوجینیسس آف کرانیک برانکایټس. د کرانیک برانکایټس پاتوجینیسس کې څو شیان شامل دي. یو دا دی چې سیلري ډسفنکشن به رامنځته کېږي، د سیلیاوو وظایف به خرابېږي. دویمه خبره چې کوم ده هغه ګابلیټ سیل هایپرټروفي ده. ګابلیټ سیل هایپرټروفي کوي، میوکس گلینډ هایپرټروفي کوي، ځکه افرازات زیاتېږي، او همدارنګه ډیکریز الاستیک ریکایل. الاستیک ریکایل چې کوم دی دا کمیږي. د دې ټولو کارونو په نتیجه کې چې کوم دی هوایي لارې برانکوسونه چې کوم دي دا تنګېږي، او چې کله تنګ شو نو دغه عمل په مزمن شکل سره منځته راځي، نو دې ته بیا کرانیک برانکایټس ویل کېږي. دغه ټول علتونه چې کوم دي دا پلمونري هایپرټنشن، همدارنګه رایټ وینټریکل هایپرټروفي، رایټ وینټریکل فیلر، او همدارنګه کارپلمونل ته زمینه سازي کوي. پری ډسپوزینګ فیکټرز زمینه برابرونکي یا مساعدونکي فیکټورونه د دې څه شي. پری ډسپوزینګ فیکټرز کې انفیکشنز شامل دي، انتانات شامل دي، مثلا سټریپټوکاکس نمونیا،
اچ انفلوئنزا وایرسونه او همدارنګه مراکزیلا کیترالیس چې دا هم یو بکټریا ده. د دې نه علاوه ایر پولوشن مخکې مو ویل که دا انډور وي او که آوټ ډور وي، اکوپیشن، هیریډیټري فیکټر، الفا 1 انټي ډیفیشنسي دی په پریډسپوزینګ فیکټرز کې شامل دي. راځو اوس ایټیالوجي اف کرونیک برانکایټس، د کرونیک برانکایټس اسباب ته راځو. د کرونیک برانکایټس عمومي سبب چې کوم دی هغه ټوبیکو سموکینګ دی. ټوبیکو سموکینګ چې کوم دی دا د دغه تغیراتو سبب کیږي، مثلا سیلیا ډسموټیلیټي، د سیلیاو د حرکت د خرابوالي سبب کیږي، ځکه چې تاسو په دې باندې پوهیږئ ګرانو ډاکټرانو چې په هوایي لارو کې سیلیاوې شته، سیلیاوې مسلسل ډول باندې حرکت کوي او دغه د دې سبب کیږي چې کوم ډسټو یا مثلا مخاط چې په کومه اندازه دلته افرازیږي دا خارج کی. نو کله چې سیلیاوې فنکشنل لیست شي، خپل وظیفه له لاسه ورکړي یا د دوی هغه موټیلیټي خرابه شي، نو بیا دوی نشي کولی چې دغه ډسټ چې کوم انهیل شوي یا مثلا مخاط افراز شوی دا څه کوي، دا خارج کی. نو دا بیا په هغه برخه کې تجمع کوي او په نتیجه کې دغه برخه چې کوم دا هغه په اصطلاح تنګیږي او چې تنګ شو بیا په ساه ایستلو کې ورته مشکل پیدا کیږي. میوکوزل هایپرټروفي، مخاطي غشا چې کوم ده دلته مخاطي برخه چې کوم ده دا هایپرټروفي کوي. ډسټرکشن اف برانشیل الاسټیسټي، د برانکوسونو الاسټیسټي تخریب رامنځته کیږي. دا ټول کارونه ګران ډاکټرانو د ټوبیکو سموکینګ له وجې کیږي. اکټیویشن اف الاستیز اینڈ یوریز انزایم، د الاستیز او یوریز انزایم فعالیږي. همدارنګه الفا 1 انټي اکټیویشن کمیږي او د دې نه علاوه واګس نرو اکټیویشن زیاتیږي او د دې نه علاوه نیو الاستیک ټیشو فارمیشن چې کوم دی دا هم کمیږي. بل نور بیا د دې سره نور فیکټورونه چې کوم دي هغه انوایرمنټل اینڈ انډور پولوشن دی، انفیکشنز دي او جینیټکس دي. تاسو په دې شکل کې ګورئ په دې شیما کې چې د امفیزیما او د کرونیک برانکایټس هغه اسباب او هغه پتوجینیسس تقریبا موږ تاسو ته ښودلی دی. سموکینګ، انکریز میوکس پروډکشن، همدارنګه امپیر میوکوسیلري کلیرنس، اکسیډیټیو سټریس او د همدارنګه ریکروټمنټ اف انفلیمیټري سیلز. دا ټول د دې سبب کیږي چې کرونیک برانکایټس څه شي رامنځته شي. او همدارنګه ځینې برخې بیا په دې کې چې کوم دی هغه د امفیزیما د منځته راتلو سبب هم کیږي چې انشاءالله په خپل ځای کې به ورباندې خبرې وکړو. راځو کلینیکل فایندینګ ته یا کلینیکي برخې ته راځو چې په کلینیکلی باید په دې کې ناروغانو کې څه شی وي. کلینیکلی په دې ناروغانو کې چې کوم دی هغه کپ، سپټم او ډسپنیا دا عمومي اعراض دي. د دې سره بلوټر یا سیویر کرونیک برانکایټس چې کوم دی په دې حالات کې بیا تاسو به د ناروغ کې وګورو چې انکریز اماونټ ان پورلنسي اف سپټم، د سپټم اندازه هم زیاتوي او دا چې کوم دی دا به قحي هم وي. بل چې کوم دی چست ټایټنس به موجود وي، سینه نیونه ورته په پښتو کې موږ تاسو وایو، سیانوسس یا شینوالی به وي. د ناروغانو کې چې کوم دی عمومي ډول سره پولیسایټیمیا رامنځته کیږي او د پولیسایټیمیا له وجې چې کوم دی بلډ فلو کمیږي او چې کله بلډ فلو کمه شو نو ناروغ ته سیانوسس یا شینوالی رامنځته کیږي.
ساين اف انفیکشن به موجود وي، د انتان نښې به موجودې وي، ناروغ به پکې نسبتا وزن اخیستی وي، اوبیسیټي به وي. په کرانیک برانکایټس کې ویزینګ اینډ کریپیټیشن به موجود وي، هایپکسیا به وي، اکسیجن کموالی. همدارنګه د دې ناروغانو ایچ بي چې کوم دی 15 نه تر 18 ګرام پر ډیسي لیټر به وي. هایپر کپنیا به وي، کاربن ډای اکساید اندازه به په وینه کې زیاته وي، او هایپکسیا د اکسیجن اندازه به کمه وي. ډسپنیا به لري. همدارنګه په اسکولټیشن کې به دلته وکتل شي چې سیکنډ هارټ ساوند په پلمونري ایریا کې به اوریدل کیږي. همدارنګه انکل ایډیما به وي. همدارنګه کارډیو ریسپیریټري فیلر به موجود وي، او د دې نه علاوه چې کومه دی هغه به ډیکریز فورس ایکسپایریټري والیوم به کم شوی وي، او همدارنګه د فورس ایکسپایریټري والیوم 1 او همدارنګه ویټل کیپیسټي ریشو به هم کمه شوي وي، چې دا به انشاءالله بیا موږ تاسو په پلمونري فنکشن ټیسټ کې هم تشریح کړو. نو دا یې په لنډ ډول سره کلینیک و. راځو اوس د دې differential diagnosis of exacerbated COPD. د COPD exacerbated حالات تفریقي تشخیص د کومو ناروغیو سره کوو. ګرانو ډاکټر صاحبانو، مخکې موږ او تاسو په دغه سلایډ کې درې شیان کپ سپاټم او ډسپنیا د کرانیک برانکایټس لپاره یا په مجموع کې د COPD لپاره وویل چې دا به لري. کله چې په حاد شکل سره په ناڅاپي شکل سره د یو COPD د ناروغ په ټوخي، بلغم او ډسپنیا کې زیاتوالی راشي، نو دې ته COPD exacerbation ویل کېږي. یعنې COPD exacerbation موږ تاسو داسې وایو چې کله د COPD د ناروغ په ټوخي، سپاټم او ډسپنیا کې زیاتوالی رامنځته شي، سډنلی زیاتوالی پکې رامنځته شي، دې ته COPD exacerbation ویل کېږي. نو COPD exacerbation ناروغان چې کوم دي د نمونیا د ناروغانو سره، نیموتورکس د ناروغانو سره، لیفټ وینټریکل فیلر د ناروغانو سره، همدارنګه پلمونري ترومبو امبولیزم ناروغانو سره او ریسپیریټري فیلر د ناروغانو سره باید څه شي د دې هغه تفریقي تشخیص وشي. د دې نه علاوه موږ او تاسو راځو severity of COPD ته، د COPD شدت ته. البته دا موږ او تاسو په کلاسیفیکیشن کې د COPD هم راوستی شو چې میلډ، ماډریټ او سیویر حالاتو کې به څه شي، خفیف، متوسط او شدیدو حالاتو کې به کومه راشي. میلډ حالات د COPD کوم یو ته وایو؟ کله چې FEV1 شپېتو نه تر 80% پورې وي او ډسپنیا وي او یا نه وي، دې حالات ته میلډ COPD ویل کېږي. ماډریټ یا متوسط COPD چې کوم ده هغه به کوم حالت ته ویل کېږي؟ کله چې FEV1 40 نه تر 50% پورې وي، اعراضو کې به ډسپنیا به موجوده وي، کپ به موجود وي، سپاټم به موجود وي، او ویزینګ کېدای شي وي او یا نه وي. همدارنګه سیویر یا شدیده COPD بیا هغه ته ویل کېږي چې د FEV1 40% پورې رسېدلی وي یا د دې نه کم شوی وي. دغه پورته اعراض به موجود وي او ورسره به ویزینګ او انکل ایډیما هم موجوده وي. نو کله چې دغه خبرې موجود وي، بیا به موږ او تاسو څه شي ته فکر کوو؟ موږ او تاسو به سیویر COPD ته فکر کوو. راځو اوس
لیبارټري ایگزامینیشن ته، لابراتواري معایناتو ته، چې دې ناروغانو ته موږ او تاسو څه شی توصیه کوو. مخکې مې وویل چې اول ورته PFT کوو، سپایرومیټري یا پلمونري فنکشن ټیسټ کوو. د سږو وظیفوي ټیسټونه چې کوم دي دا موږ ته پوره معلومات راکوي د ناروغۍ په اړه باندې. البته په لومړي وخت کې یوازې د سږو حجم چې کوم دی دا ابنارمل وي او یا به کم شوی وي ایکسپایریټري فلورایټ. همدارنګه وروسته بیا یو څه وخت لپاره کم از کم پوسټ ایکسپایریټري والیم 1 چې کوم دی دا کم شوی وي. د پوسټ ایکسپایریټري والیم او پوسټ ویټل کیپیسټي نسبت هم کم شوی وي چې مخکې مو نه یادونه وکړه. او بیا چې کله حالات ډېر خراب وي نو پوسټ ویټل کیپیسټي بیا ډېره کمه شوې. دویم آرټریل بلډ ګیس انالایسس دی، د شریاني وینې د غازاتو اندازه کول دي چې دا هم په اول کې په ملډ حالات کې یا په اول کې تغیرات نه وي، خو وروسته بیا تغیرات چې کوم دي هغه رامنځته کېږي. خو بیا باید هغه حالاتو کې موږ باید څو وخت دغه ګیسز انالایسس وکړو چې کله هایپکسیا وي یعنې اکسیجن کم وي، هایپرکپنیا وي کاربن ډای اکساید قسمي فشار یا زیات وي یا کاربن ډای اکساید زیات وي په وینه کې، یا مثلا پوسټ ایکسپایریټري والیم 40% نه کم شوی وي. یا بله مهمه خبره دا ده چې رایټ هارت فیلر موجود وي، د دې نښې موجودې وي. بل هایپوکسیمیا وي کرانیک برانکایټس کې، او یا مثلا ریورسیبل ریسپایریټري اسیډوسس په کرانیک ریسپایریټري فیلر کې موجود. دا ناروغان اکثره ایچ بي مخکې مې ویل چې ایچ بي د دې ناروغانو زیاته وي 15 تر 18 پورې. سپټم ایگزامینیشن ناروغ ته کوو. سپټم ایگزامینیشن چې کوم دی د انتان په اړه د معلومات لکه مثلا سټریپټوکاکل نمونیا، ایچ انفلوئنزا، همدارنګه د نورو بکټریاګانو لپاره سپټم ایگزامینیشن کوو. ای سی جی چې کوم ده چون ای سی جی تغیرات هم پکې رامنځته کېږي، مثلا ساینس ټیکیکارډیا پکې وي، کارپلمونر تغیرات پکې وي. د دې نه علاوه سوپراوینټریکولر اریتمیاګانې، ملټي فوکل آرټریل ټیکیکارډیا، آرټریل فلټر، آرټریل فیبریلیشن، وینټریکولر اریټیبیلیټي، دا ټول شیان زموږ استاد سره بیا ای سی جی کې معلومیږي. امیجنګ ته راځو، چست رادیوګرافي کوو یا چست ایکس ری کوو. چست ایکس ری دومره حساس ټیسټ نه دی، معاینه نه ده، خو بیا هم واسکولر مارکینګ ډرټي لنګ به وي چست ایکس ری کې یوازې نو تاسو ته به ډرټي لنګ ښیي بس خلاص. سی ټي سکین کوو همدارنګه او ډاپلر ایکو کارډیوګرافي کوو. تشخیص یا ډیاګنوزس چې کوم دی دا په 3 شیانو پورې مربوطیږي: فزیکي معاینه، د ناروغ څخه تاریخچه اخیستل او لابراتواري معاینه. د دې درېواړو په واسطه باید موږ او تاسو د ناروغ څه وکړو، د ناروغ هغه په اصطلاح تشخیص کیږي.
مننه او خوشاله اوسئ. باقي درس چې کوم دی هغه به انشاءالله په بل لیکچر کې وایو. په مخه مو ښه شه.